درنو ګډونوالو او د تعلیم الاسلام رادیو درنو اوریدونکو د نننۍ پرتمینې جلسې د بیانونو په سلسله کې اخرنی بیان ته رسېدلي یو په دې هیله چې په توجه سره یې واورئ. نو د همدې بیان دپاره شیخ الحدیث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب ته بلنه ورکړو چې د دریځ مخې ته تشریف راوړي او خپله عالمانه وینا موږ او درنو اوریدونکو ته واوروي. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. درنو او معزز علماء کرام او سپنجرو مشرانو په دې ونه کې راجمع سوي میلمنو او د تعلیم الاسلام رادیو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې زموږ دغه نننۍ غونډه د 1440 هجري قمري کال د جامعة الخیر الاسلامیه د مفتیانو صاحبانو او د حدیثو د دورې د فاضلانو او د حافظانو او د قراءو د دستاربندۍ په مناسبت دایر سوې ده. عموما په دا ډول مجالسو کې علمي بحثونه کول کیږي، لکه څه ډول چې تاسو مخکې هم د یو شمېر علماء کرامو علمي ویناوې واورېدلې، خو د ملګرو دا مشوره وه زما لپاره چې زه پر یو سیاسي موضوع باندې بحث وکړم. په علمي مسایلو باندې خو همیشه موږ د علماء کرامو څخه بیانونه اورو، خو دا چې یو دا ډول مسایل شته چې علماء کرام باید د هغو مسایلو په ارتباط باندې خپل ولس لره پوره معلومات وړاندې کړي څو حقایق څرګند سي او هر مسله د شریعت په رڼا کې دوی وفهموي. نو ځکه زما موضوع چې دا اصلا علمي موضوع نه ده، یو سیاسي موضوع ده، خو البته داسې سیاسي موضوع ده چې نن ورځ په افغانستان کې ټول ولس پر همدغسې موضوع باندې چې واقعي بحث وسي، رښتینی معلومات ولس لره وړاندې سي، ټول ولس وداسې بیان لره اړتیا لري. وروڼو، تقریبا اوس دا دی یو 40 کال پوره کیږي چې داسې میاشت به نه وي راغلې چې د افغانستان په یو کنج او کنار کې دی یو د بل په مقابل کې سنګر نیولی نه وي. دا یا د بهرنیانو په مقابل کې یا خپل افغانان په خپل منځ کې په یوه نامه او په بل نامه جنګونه سره کړي نه وي. دا یو ناورین دی. خو نن ورځ تاسو ټول معلومات لرئ چې څه هلې ځلې روانې دي او داسې هلې ځلې روانې دي چې انشاءالله د افغانانو د امیدونو څرک څه ځینې معلومې شي. که چیرې دغه اوسني کوښښونه کامیابه سي، نتیجه پر مرتب سي، امید شته چې دا د 40 کلونو خپلمنځي یا د بهرنیانو د یرغلونو خاتمه وګرځي او په دغه هلې ځلو کې ټول علماء کرام او د افغانستان ټول ولس مسؤلیتونه لري. نو په خاص ډول د هغو کسانو لپاره چې هغوی اقتدار لري، څه اندازه توان او طاقت لري، د دغې موضوع په ارتباط باندې داسې یو عمل وکړي، داسې یو مړانه ښکاره کړي لکه څه ډول چې حسن رضی الله عنه وکړل. تاسو خبر یاست د حسن رضی الله عنه چې د نبی علیه الصلاة والسلام لمسی دی او د معاویه رضی الله عنه تر مابین
یو مقابله رامنځته کېدونکې وه. یو طرف ته حسن رضی الله عنه او د ده سره ورسره فوجان او لښکرې وه، بل طرف ته معاویه رضی الله عنه په شام کې و. ابو بکر رضی الله عنه وایي حسن رضی الله عنه چې کوچنی و، نبی علیه الصلاة والسلام د ځان سره پر څنګ باندې پر منبر باندې کښېنولی و. یو ځل بیا مخ پر حسن رضی الله عنه باندې راواړوئ او بیا به مخ پر دا خلکو باندې راواړوئ او دا یې ورته ویل ان ابن هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وازما دا بچی دا لمسی دا سید دی، دا سردار دی، او شاید چې الله جل وعلا شانه د ده په توسط د مسلمانانو د دوو ډیرو غټو ډلو تر مابین اصلاح راولي، جوړ راولي. تاسو وګورئ د ده د سرداري په صفت او په کمال کې یو دا خبره ذکر کړله چې د ده په توسط به الله پاک د مسلمانانو د دوو عاصمو ډلو تر مابین چې جګړه به پیښېدونکې وي د ده په ذریعه به صلح راولي، جوړه به راولي. دا د ده سیادت دی. همدا ډول وصل څه مهال چې د معاویه رضی الله عنه او د حسن رضی الله عنه لښکرې سره مخامخ کېدل، معاویه رضی الله عنه د صلح وړاندیز ورته وکړ، نفر یې ورولېږل. حسن رضی الله عنه همدا ډول لکه څه ډول چې د خپل نیکه د محمد صلی الله علیه وسلم وړاندوینه مخته د ده په باره کې سوې وه چې ان ابن هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. دی تر هر څه واک و قدرت ورتیر سو. په څه خاطر؟ د دې امت غم ورسره و. په دې خاطر چې دا دواړه د مسلمانانو ډلې دي، خو یا دا پر قدرت یا هغه پر قدرت، خو که چیرې تر مابین جګړه راسي نو نفر به شهیدان کیشي، کونډیانې به پاته کیشي، یتیمان به پاته کیشي. نو حسن رضی الله عنه تر دا خپل قدرت او واک ورتیر سو. معاویه رضی الله عنه ته خلافت پرېښود. نن زمانه کې دا کوم کسان چې واک لري، قدرت لري، د دوی دپاره په حسن رضی الله عنه پسې اقتدا کول پکار ده، ځکه دوی خو څه نه وکړل، نه د ملک امنیت تامین کړ، نه د خلکو د مال حفاظت وکړ، نه د سر حفاظت وکړ، نه د ابرو د عزت حفاظت وکړ، نه د خپل ځانونو حفاظت وکړ، نه په اصلاح عددي د میلمنو حفاظت وکړ. میلمنو جنازې هم ورولېږلې او خپل ځانونه هم په خطر کې اچولې. ولس د دوی په بغل کې اوسېدلی نشي. نو د دې لپاره پکار ده چې په حسن رضی الله عنه پسې اقتدا وکړي او دا هر څه ورتیر شي. داسې چاته وسپاري چې هغوی د مسلمانانو د سر د مال د عزت تأمین کولی شي او په خپل منځ کې یو موټی دي او په هغوی کې د خپلو عمراو اطاعت شته. دا ډول نه لکه د نن ورځې فوج لښکر چې رئیس جمهور مکتوب صادروي، یو د ماموریت مامور لا هم نسي لرې کولی الا دا چې کمانډو به ورلیږي، یو کومندان به د کومندانۍ څخه معزوله کوي. نو وروڼو، په افغانستان کې چې کوم ناورینونه تیر شوي دي، څلنده خبره پر دې باندې کوو. په 1950 کې چې تقریبا اوس 40 کاله 41 کاله پوره کیږي، د ساور پر 9 نیټه باندې د کمونیستانو کودتا وسوله چې ترکي په هغه وخت کې رامنځته شو. تقریبا یو نیم کال د حکومت وکړ. د هغه څخه وروسته درې میاشتې حفیظ الله امین و
او بیا په 1958 د جدي په میاشت کې روسانو یرغل پر افغانستان باندې وکړ. 10 کاله دلته پاتې شول. د هغه وروسته 2 کاله بیا د نجیب مداوه د 1950 سنې ولې بیا تر 1901 سنې پورې د ثور تر 8 نیټې پورې چې 14 کاله کېږي پر دې ملک باندې د روسانو سلطه وه. 10 کاله په خپله د روسانو افواج په افغانستان کې موجود وه او 4 کاله مخ شاته د دې د لاس حکومتونه وه. دا کمونستان چې دلته مسلط سول اصل علت یې څه شو؟ اصل علت یې دا و چې د هغه زمانې چې کوم حکمرانان وه او یا علما وه هغوی د خپلو تعلیمي ادارو څخه غافله وه. په تعلیمي ادارو کې د الحاد تعلیم ورکول کېدی، په مکاتبو کې د کمونیستي فکرونه شایع کېدل، خلکو ته د الحاد الهام ورکول کېدی. دا علما د زمانې به یا په غفلت کې وه او یا به وس نه رسېدی. حکما هم په غفلت کې وه، هم په دغه تعلیمي ادارو کې چې کمونیستان ورزل سول هغوی کودتا وکړل. پر یو ملک چې بل ملک سلطه پیدا کوي یا یې په نظامي قوت باندې پیدا کوي او یا یې په فکري یرغل باندې چې د انسانانو پر افکارو باندې یرغل وکړي، پر فرهنګ باندې یرغل وکړي، د خپلې عقیدې نه فرق پکښې وروسي، بیا فوج او اسلحې ته اړتیا نه وي. فکر کفري جوړ کړي. دی به په مغرب کې او دوست به په مشرق کې وي، خو دی د هغه لپاره به خدمت کوي. نو د دغه علت څه شی و چې تعلیمي ادارې و داسې استادانو ته پرېښودل سوي وې چې هغوی د الله پر وحدانیت باندې عقیده نه درلودل. ظاهرا خلکو ته مسلمان ښکارېدی لیکن صحیح عقیده نه ورسره. نو د شاګردانو تربیت داسې وکړ چې د خپل فکر نه فرق پکښې ورځل. نو دا چې دا بحران بیا تکرار نسی، نن عصر کې باید علما ټول متوجه سي. هغه حکمرانان چې مسلمانان دي هغوی باید متوجه اوسېږي چې زموږ په تعلیمي ادارو کې که مکاتب دي که پوهنتونونه دي باید داسې کسان لره ځای ورنکول سي چې هغوی یا د سیکولریزم عقیده دلته شایع کوي او یا د کمونیستانو عقیده شایع کوي یا د اسلام خلاف عقیدې ته ترویج ورکوي. علما باید متوجه سي. که متوجه نسی بیا به دی د خپل فکر او عقیدې نه فرد دلته راته روزي، بیا به مشکلات په دې اسلامي ټولنه کې رامنځته کېږي. دا یو بحران پر افغانستان باندې راغلی. تر نن عصر پورې چې څومره انسانان قتل کېږي همدغه انسانان په دې جرم کې ورسره شریک دي. دوهم یو داسې چانس افغانانو ته په لاس ورغلی د ثور پر 8 نیټه 1901 سنه کې چې د کمونیستانو حکومت تړنګ سلمین زولاړ، یعنی 14 کاله د هغوی حاکمیت له مابین زولاړ. 14 کاله چې مجاهدو قرباني ورکړې وې، شهیدان یې ورکړې وه، خلکو هجرتونه کړې وه، وطنونه وران سول او د ټول ولس دا ارمان و چې په افغانستان کې اسلامي نظام را مابین ته سي، یو فرصت را مابین ته سو. د ثور پر 8 نیټه په 1901 سنه کې دا فرصت را پیدا سو چې د کمونیستانو نظام ړنګ سو، مجاهدین کابل ته داخل شول. خو افسوس پر هغو جهادي مشرانو چې د جهاد خپل سپېڅلی عمل چې د دوی د لمسیانو کړوسیانو د ټولو افغانانو دپاره ویاړ و، د تل لپاره به دوی په دې صفت باندې ویاړل کېدلی چې د کمونیستانو امپراتوري یې رانسکوره کړل. هغوی د شوروي اتحاد یې ړنګ کړ، خو دوی دا د خپل نامه د خپل منصب قدرداني ونه کړل. دوی هغه اصلي مقصد چې د کم مقصد دپاره وینې توی سوي وې هغه مقصد یې پایماله کړ. بېشکه چې د الله رسول وایي حبک شی یعمی و یسم،
د یو شي محبت سړی ړندوي او سړی کڼوي. همدا هغه کسانو چې عقیده یې ډېره سپېڅلې عقیده وه، لیکن په څه مرض مبتلا سول، وخت چې غلبه حاصله سول دا شعار را مابین ته سو، یا ارګ یا مرګ. د جهاد مقاصد ټول ولاړل، ا د شهدا وینې ټولې بې حرمته سولې، هغوی ټول ارمانونه در پښو لاندې سول. و یو شمېر کسان لره چې د جهاد رهبران وه او ویاړلي کارونه یې کړي وه، افتخاري خدمات یې کړي وه، خو آخر انما الاعمال بالخواتم، خاتمې لره اعتبار سي. یو سړی لمونځ کوي، روژه نیسي، تر مازدیګره روژه نیولې بیا فاصله کوي، لمونځ کوي چې اخر ته ورسي فاصله کوي. همدغه کسانو دغه ډول د خپل جهاد فاسد کړ او محبت د جاه او د منصب دا پر غالب سو. نه د چا خبره اوریدل، نه خپل حقایق لیدل، په خپل منځ کې په جګړه سره اخته سو. هغه چانس او فرصت چې افغانانو ترلاسه کړی وو چې نور به امن راځي، اسلامي نظام به راځي، 14 کاله د شورویانو په مقابل کې جهاد وسو، په زرګونو انسانان شهیدان سول، مهاجر سول، دغه ټول ارمانونه در پښو لاندې سول. و یا ارګ یا مرګ. دا هغه تاریخ څخه خپل منځي جنګونه را شروع شول. په افغانستان کې داسې حالت را مابین ته سو چې تر نن تاریخه پورې دغسې وخت بل پر افغانستان باندې نه دی راغلی. دا کندهار کوم کسان چې په هماغه زمانه کې ولیدی چې پاټک سالاري شروع سول، په ټول افغانستان کې پاټک سالاري شروع سول، پوسته پر پوسته باندې حاکمیت و پاچاهي سول، ښځې بې عزته کېدلې، هلکان بې عزته کېدل، د خلکو مالونه لوټېدل، خلک وهل کېدل، ناحقه قتل کېدل، اله انسانان مسلط سول. د فوضا حالت را مابین ته سو. د دې ټولو کارونو مسؤلین څوک دي؟ د الله رسول وایي لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل. وتر قیامت تر ورځې پورې چې هر انسان په ظلم باندې وژل کیږي، ناحقه وژل کیږي، دا د ظلم د قتل په ګناه کې د آدم علیه السلام اول زوی چې قابل دی هغه ورسره شریک دی. ولې ورسره شریک دی؟ وذلك لأنه أول من سن القتل. دی لومړی کس و چې دا ناحقه وینه تویول اساس و بنیاد یې کېښودی. نو ځکه تر قیامت ورځې چې هر څونه انسانان په ناحقه وژل کېږي، قاتل لرې هم سزا ورکول کېږي و قابل لرې هم سزا ورکول کېږي، ځکه دا بنیاد اساس د ایښی دی. نو کوم کسان چې د ثور پر 8مه نیټه د 1901 سنه کې د مجاهد رهبران و کابل ته داخل سول او د جهاد هدف یې شاته وغورځوي، د شهداو د وینې بې احترامي یې وکړل، د ارګ په محبت باندې هغه د سنګر ملګري یو پر بل باندې ماشین راواړوي، یو د بل سره جنگ شروع کړ، قتلونه یې شروع کړل. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې هر څه قتلونه کول کېږي، همدا انسانان یې په قتل کې ورسره شي، ځکه دوی د کامیابۍ چانس ته لاس ورکړ. دوی د شهداو هیلې در پښو لاندې کړلې، د ناحقه قتلونو بنیاد او اساس یې کېښودی. د دې په نتیجه کې طلبا چې پر کورونو باندې کښېنستل، جهادونه یې کړي ول، هغوی ته دا فکر پیدا سو د مسلمانانو د ابرو د عزت حفاظت و ساتنه وکړي، پاټک سالاري له مابین څخه یوسي. همدا طلبا راپورته سول، پاټک سالاري له مابین څخه یوړل او په 1915 سنه کې کابل یې فتح کړ. تقریبا د افغانستان په ډیره ساحه کې امنیت قایم سو، ناحقه قتل نه سوای کېدلی، چا غلا نه سوای کولی، چا د چا بې عزتي نه سوای کولی. هو دا صحیح خبره ده چې طلباو دا چې دوی نظامي کسان وه، د سیاست کسان نه وه، سیاسي بصیرت یې نه درلودی، سیاسي اشتباهګانې درلودلې،
ځکه نظامي کسان وو، لیکن هغه سیاسي اشتباهګانې چې دوی درلودلې هغه دونې تاواني نه ده لکه دوی چې د وطن ته څومره قیامتي شي امن راوستلی و. د پاټک سالاري نظام یې له مابینځه یووړ، لیکن متاسفانه چې همدغه کسان چې کابل یې ونړاوه، دغو کسانو په غلطو تبلیغاتو باندې بهرنیانو ته طالبان داسې کسان وروپېژندل چې دا ګواکې وحشان دي، دا د ملک دربدره کوي خو د خپلو ځانونو د حفاظت او د واک لپاره. کاشکې نن ورځ چې کوم حقیقت و نړۍ ته معلوم شوی دی، نن ورځ چې د طالبانو په باره کې نړۍ ته کوم حقیقت څرګند شوی دی، او یا هغه سیاسي بصیرت چې نن ورځ طالبان لري، دا هغه زمانه کې وایي. کاشکې دا د بن کنفرانس جوړېدی، دا ډول جوړ شوی چې د طالبانو سره تفاهم په هغه زمانه کې شوی وای، لیکن متاسفانه چې طالب یوې خواته پرېښودل شو. د داسو کسانو سره په بن کې د المان په یو ښار کې په 1408 سنه کې دا توافق سره وشو چې طالب به د مځکې له مخ څخه نیستي کېږي. طالب یې دا شی معرفي کړ چې د وطن دښمن یې معرفي کړ، او خپل ځانونه داسې معرفي کول چې دوی ګواکې د وطن هغه اصلي بچیان دي. 14 کاله د روسانو سره وجنګېدل. په څه خاطر جنګېدل؟ چې د وخت امپراتوري چې و پر افغانستان یې یرغل کړی دی، دوی و امریکایانو ته و ناتو ته لبیک ووایه چې راسئ موږ تاسو لره امن درکوو، معاهده در سره کوو. تاسو دې معاهدې ته وګورئ. معاهد چا ته وایي؟ معاهد هغه چا ته وایي چې د احد ورسره کې ستا سره به جنګ نه کوي، ستا وینې به نه تویوي، ستا ښځې به نه در وژني، اولادونه به دې نه در احتمال کوي. دوی د دې دپاره امن وکړ چې راسئ موږ به پیهداران یو، راسئ په افغانستان کې د دې دپاره نه دي هغوی چې اباتي جوړه کړي انجینران راولي، ټانکونو سره وایي راسئ، د تیارو سره راسئ، دا زموږ پر ښځو بچیانو باندې بمباري کوئ. مسؤلیت یې ورکړ. څنګه مسؤلیت؟ چې ستاسو پوځیان چې هر څه کې سوال څوک نشي ځینې کولی، هېڅوک سوال نشي ځینې کولی، لیکن و دوی د هر افغان څه پوښتنه کولی شي. نو کاشکې هغه د بن غونډه چې کېدلی، دنیا دغه حقیقت چې نن یې درکړی دی او د قطر په دوحه کې خبرې سره روانې دي، دا حقیقت چې هغه وخت پیژندلی وای، دا حقیقت ورته معلوم شوی وای، دا به د 18 کاله دا ورانې نه پېښېدلی. نو د بن په نتیجه کې دا دی چې امریکایان لرل په 1408 سنه کې. اوس څو تاریخ دی؟ 1498. 18 کاله وشو. 18 کاله بیا په دې وطن کې وینې توی شولې. په دې وطن کې څومره تیارې پر کار لیدلې، څونه بمان لیدلې، څونه مرمۍ کار شوي دي. دا پر چا کار شوي دي؟ دا ټول د افغانستان پر ځمکه پر افغانانو لګېدلې. بمونه د افغانستان پر کورونو باندې ولیدلې، مرمۍ د افغانانو پر ککرۍ باندې لګېدلې دي، یا پر سپین ږیرو باندې، یا پر ځوانانو باندې، یا پر کوچنیانو باندې، یا پر ښځو باندې. د دې عاملین څوک دي؟ دا هر څه قتلونه چې شوي دي، په دې کې هم هغه کسان ونډه لري چې دا د بون په غونډه کې توافق ورسره کړي او یا د بهرني یرغل ملاتړ کړي او لبیک یې ورته ویلي دي. خو الحمدلله نن ورځ حقیقت را څرګند شو. نن ورځ حقیقت را څرګند شو. نن ورځ د امریکا حکومت خپل ولس ته جواب نشي ویلی چې تا د 18 کاله په افغانستان کې جنګ وکړ، په میلیاردو پیسې دې مصرف کړې، هغه کسان چې تا پیسې په مصرفولې هغه ستا اوس دوست دی، معمولي پیسې پر قطع که ستا سره مقابله کوي. آیا په افغانستان کې تا د ځان دپاره یو لویشت ځای پیدا کړ؟ پیسې دې څه شولې؟ په افغانستان کې چې کم تعمیر جوړ کړی دی، کم جدامبر جوړ کړی دی، کم خدمت چې کړی دی، د افغانانو په زړونو کې چې کوم ځای پیدا کړی دی، د امریکا روب
ټول ور ختم کړ. 18 کاله مخکې امریکایانو داسې اروپ پر دنیا باندې درلودی چې دا یو لوی قوت دی، لیکن نن ورځ تر امریکایانو ضعیفه قوت نشته. نو وروڼو دا خو دا څو مراحل وې چې تېر شولې، خو راسئ نن ورځ به د تېر زمانې سره پرتله کړو. نن ورځ چې په دوحه کې کوم دا پروګرامونه د صلح روان دي، هر زمانه کې چې جوړه رامنځته کېږي ځینې کسان ځان ته امتیازات غواړي، امتیازونه غواړي. را به سو چې دغه اوس واکمن د امتیازاتو وړتیا لري که نه لري؟ آیا دنیا دې ته په امتیازاتو قایله ده که یا؟ نن عصر مخکې عصر نه ده. راځو ګوره نن ورځ چې هغه واکمنان چې په د 18 کاله کې د امریکایانو د یرغل په زمانه کې واکمن تیر شوي دي، دا چې پخوا څونه وزن یې درلودی نن هغه وزن نه لري. امریکا چې د 18 کاله مخکې کم وزن درلودی نن هغه وزن نه لري. د افغانستان ګاونډیانو چې مخکې څه فکر و نن یې هغه فکر نه دی. طالبان چې مخکې د دې څه فکر د دې په باره کې دي څوک نن هغه کسان نه دي. دا څلور خبرې شولې. تاسو وګورئ یو وخت همدغه واکمنانو امریکایان ته دونې وزن درلودی چې دا انتخابات وصل دا موجود حکومت چې په نتیجه کې راغلی دی، د دوو نفرو تر مابین پر قدرت اختلاف سره راغلی. جان کیری ورته راغلی، جان کیری ورته راغلی دا چې دا دواړه کسان دي ته ډېر معتمد اشخاص و، ځکه د دې سره د خدمت امید درلودی. د دوی داسې نازونه یې قبول کړل چې په قانون اساسي کې داسې نظام یې رامنځته کړ چې هغه قانون اساسي چې د طالبانو سره د صلح خبرې دی کوي، نو یو شرط یې پخوا دا وړاندې کوي چې طالبان به زموږ سره قانون اساسي مني. همدا خبره تاسو ټول اورېدلې ده. دا شرط یې وړاندې کوي چې طالبانو سره چې موږ سوله کوو قانون اساسي به مني. لیکن جان کیری چې راغلی دا چې دا دواړه نفر هغوی ته د اعتماد وړ کسانو چې دوی لپاره به ښه خدمت کوي او په دایمي شکل باندې په افغانستان کې چې اډې دي دا تړونونه به ورسره لاسلیک کوي. نو د دوی داسې نازونه یې قبول کړل چې داسې حکومت یې رامنځته کړ چې نوم یې ورکړ د ملي یووالي حکومت. تاسو قانون اساسي راواخلئ، د سر څخه بیا در پایه پورې مطالعه کړئ چې آیا د ملي یووالي حکومت په قانون اساسي کې یو ځای ذکر شته که یا نشته ذکر. تاسو ټول قانون اساسي وګورئ چې دغه دوو نفرو تر مابین چې د ملي وحدت یا ملي یووالي حکومت کې یو رئیس دی بل اجرایه رئیس دی، آیا د دوی مسؤلیتونه تعیین شوي دي چې د دا مسؤلیت دی د دا مسؤلیت دی؟ دا نشي پیدا کولی. آیا د دوی د صلاحیت حدود ټاکل شوي دي؟ دا نه دي ټاکل شوي. یعنی تیر زمانه کې دومره ورته معزز و چې قانون اساسي ورته پایماله کړ د دې د حفاظت په خاطر باندې، د دې د ناز د قبلولو دپاره قانون اساسي د پښو لاندې کړ. داسې حکومت را مابین ذکر چې دوه مشران شول، خو د دواړو مشرانو د صلاحیت د مسؤلیت ساحه معلومه نه ده، نو ځکه پر هره موضوع سره ټکر وي. یو رئیس د یو چا مکتوب په جیب کې چې زه رئیسم، د بل چا بیا د بل جناب مکتوب په جیب کې وایي زه رئیسم. دا په پخوا زمانه کې و. نن زمانه کې هغه قدر لري؟ آیا په دوحه کې چې خبرې روانې دا کسان مطرح دي؟ چا یې نوم اورېدلی دی چې دا کسان په دوحه په مجلس سره مطرح دي؟ نو چې نه دي مطرح، یعنی هغه کسان چې دا د امریکایانو په د 18 کلنې واکمنۍ کې دوی ونډه درلودلې ده، پخوا چې وزن درلودی د هغه وزن په تناسب دی په هره موضوع کې ځان ته امتیازات غوښتل. نن و امریکایان ته هغه وزن نه لري. نو چې وزن نه لري لهذا نازونه دې هم بیا نه کوي، د امتیازاتو طلب دې بیا هم نه کوي. دا بې ځایه طلب دی، دا بې ځایه غوښتنه ده، هیڅ وزن نه لري. هم یې امریکایان وشرمول، خپل ولس یې بدنامه کړل،
رسوایی ته راویستل، بس د لنګې غوا په شان یې کار ځینې واخیستې لکه منګوړ پر مښه چې و پر غولانځه باندې، خو چې ما د غولانځ هېڅ کړ بیا دښمنان شول. دوهم زموږ تاسې ګاونډیان چې دي هر جهت ته چې دي، پخوا د ګاونډیانو داسې فکر و د افغانستان په باره کې او د دغه زبرواکونو داسې یو فکر و چې کېدلی سي افغانستان موږ خپله مستعمره وګرځوو او یا تجزیه کړو، یوه حصه به د یوې بل حصه به د بلې. لیکن الحمدلله نن ورځ که د دنیا زبرواکونه دي او که ګاونډیان دي ټولو دا حقیقت درکړی دی چې افغانستان تجزیه ناپذیره ده. افغانستان څوک خپله مستعمره نسي ګرځولی. نن ټول په دې عقیده دي چې داسې افغانستان چې مستقل افغانستان وي، آزاد افغانستان وي، قوي افغانستان وي، باثبات افغانستان وي، همدغسې افغانستان چې د دې په بغل کې وي د دې منافع به تضمین وي، د ګاونډیانو په ګټه باندې به وي. دا بله د خوشحالي خبره ده چې زموږ د ګاونډیانو فکرونه اوس اوښتي دي. دوی په دې حقیقت پوه سوي دي چې په افغانستان کې امن وي، په ګاونډیانو کې به امن وي، او هغه د پخوا فکرونه اوس نشته ورسره. امریکا ته چې وګوره د پخوا امریکا نه ده. مخکې تاسې خبرې به مو اورېدلې، دا د دوه کسانو ناست یې قبول کړ. ولې قبول کړ؟ خو یو قرارداد په مخ کې و چې په افغانستان کې امریکایانو دایمي اډې غوښتلې. همدا فکر و که نه و؟ نن ورځ په دوحه کې د طالبانو سره خبرې روانې دي. امریکایان څه غواړي؟ وایي زه خو درڅه ځم، په ما پسې به نه راځئ. په دوحه کې دوې خبرې کېږي. یوه خبره دا ده چې د امریکایان د وتلو مهال ویش دی، ټول یې اوري که نه؟ دوی په خپله دا وایي. دویمه خبره دا ده چې طالبان به دا تضمین ورکوي چې د افغانستان پر مځکه باندې به د امریکا په خلاف باندې استفاده نه کول کېږي. یعنې په ما پسې به امریکا ته نه راځي. فکر بدل دی که نه دی بدل؟ مخکې یو فکر و چې افغانستان دی خپل دایمي اډه جوړه کړي، لیکن نن فکر دا دی چې د وتلو فکر دی، لیکن و د شا د خوا به ټک نه راپسې کوي. څه به په ابرومندانه ډول باندې ځم. د امریکایانو هم هغه امریکایان نه دي، طالبان هغه طالبان نه دي. مخکې طالبان څوک وه؟ دهشتګردان وه. مخکې طالبان داسې کسان وه چې چا ځای نه سوی ورکولی. مخکې طالبان داسې وه چې په ښکاره یې ځان نه سوی ځای معلومولی، چې په یو ملک ځان ښکاره کړي. په هر ملک کې ځان ښکاره کړی وی، هغه ملک هم مجرم و. مخکې طالبانو په باره کې داسې فکر کړی چې دا یو کوچنۍ ډله ده چې یو څو ورځې مقابله ورسره وسي دا به سره وپاشل سي. د دې زعامت چې ارثي میراثي زعامت ولې چې مشر له مابین د ولاړې بالا ختم دی. خو نن ورځ دا ورته ثابته سول چې طالبان رښتینې افغانان دي، دهشتګردان نه دي. په ټوله نړۍ کې ولسونه دي، کې حکومتونه دي، ټول پر دې متفق دي چې د تروریستانو سره مصالحه کول دا جرم دی. ټوله نړۍ پر دې باندې متفقه ده چې د تروریستانو سره دهشتګردانو سره مصالحه کول د جوړې روغې دپاره پر میز ورسره کښېنستل دا یو جرم دی. نن ورځ چې امریکا د طالبانو سره مجلس کوي، جوړې کوي، دا په دې اعتراف دی چې طالبان دهشتګردان نه دي. دا په دې اعتراف دی چې دا دهشتګردان نه دي، دا تروریستان نه دي. او یو څوک چې د یو چا سره جوړه د یو شي په باره کې کوي، پرې کور باندې شخړه ده، جوړه څوک د چا سره کوي؟ د پردي سړي سره کوي که د کور د مالک سره کوي؟ نن ورځ دا معلومه شوه چې د کور مالکان څوک دي چې وطن نه خرڅوي. دا ورته معلومه شول چې دا هغه رښتینې مالکان دي، او دا هم ورته ثابته شول چې دا داسې پوځ دی، دا نور تنظیمونه په شکل باندې نه دي چې پلار یې مړ شو زوی به کښېني. دا یو فکري تنظیم دی، دا یو عقیدوي تنظیم دی. هر څوک چې را مابین ته سو هغه دی، هغه یې زعیم سو، هغه یې امیر المؤمنین دی.
دوم دا خبره مخکې داسې فکر کېدی چې طالبان چې مازې معمولي پیسې وړاندې کې سره جلا کېږي به سره بېلېږي به په دې کې د امیر اطاعت نشته. نن ورځ ټولې نړۍ ته دا ثابته شول چې د طالبانو د تحریک هر فرد چې دی هغه د خپل مشرتابه تابع دی. هغه داسې اطاعت کوي دا د عمراو مراتب پېژني. هغه چې یو پولې ورده چې مازې شفاهي ورته وایي چې نور ته وظیفه نه لري هغه معزوله دی. چې یو قومندان چې د دې سیمې څه هغه سیمې ته ولاړ شه بس هغسې کوي. یعنی هر فرد د خپل مشرتابه د پرېکړې احترام کوي او د مراتبو د سلسلې احترام ساتي. په یوه قومنده چې یوه خبره وسول چې یو ټک به نه وي په ټول افغانستان کې بیا یو ټک نشته. او چې قومنده ورته چې مخامخ پر ورځه مخامخ پر ورځي. نو نن ورځ د طالبانو په باره کې پخوا داسې فکر و چې دا یو څو کسان دي ائتلافي دي لکه دې چې ائتلاف دی لکه هغه د چیني لوښي چې په څو پینو تړلې وي فقط په دا پترې باندې بسته وي. پترې چې ایسې کې دا جلا ټوټه ده خو دا ورته معلومه نه وه چې دا یو زړه دی یو قوت یو طاقت یو فکر یو عقیده ده او په دې کې د انقیاد ماده ده. دوی د خپل مشر هر ډول حکم چې غاړه ورپرېږدي. نو د طالبانو د کامیابۍ راز هم په دې کې دی چې په دې کې د خپل امیر انقیاد شته. دا دنیا ته په اثبات باندې ورسېدل. نو دا چې نن ورځ د پخوا واکمنان چې دي هغونه وزن چې پخوا درلودی نن ورځ هغه وزن نه لري. د ګاونډیانو چې پخوا کوم فکر و هغه فکر اوس نه دی ورسره. امریکایان چې په کوم قوت کې وه هغه قوت اوس نه لري. او طالبانو په باره کې چې کوم فکر کېدی اوس هغه فکر نشته. نو دا انشاءالله د خوشحالۍ زیری دی د افغانانو لپاره. لیکن و د صلح د تحقق لپاره یو څو شیان ضروري دي. د صلح د تحقق لپاره چې صلح رامنځته شي یو څو شیان ضروري دي. یو شی خدا دی چې صلح هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې په افغانستان کې یو مرکزي حکومت قایم شي. مرکزي حکومت څه ته وایي؟ چې د مرکز څخه فرمان صادر سو صرف چې فرمان صادر سو کې والی د ځای معزوله کوي دا به معزوله کېږي. کې یو قومندان د خپلې وظیفې معزوله کوي منفک کوي دا به منفک کېږي. کې یو څوک وزیر ټاکي دا به وزیر کېږي. کې یو څوک والی ټاکي دا به والی کېږي. مرکزي حکومت دې ته وایي. دې ته مرکزي حکومت نه وایي چې یو والی د ځای ایسته کوي کومندو به ورسره وي جنگ به ورسره کوي دا به د ولایت و دفتر ته ننوځي ورې به کښېني شاوخوا پیداداري به پرې کول کېږي. او دغه مرکزي حکومت پر څه شي موقوفه دی؟ پر قوي پوځ باندې چې داسې پوځ دی چې یوه ټوټه پوځ وي. دا پینه پینه په ټوټو باندې تړلې پوځ نه وي چې ملیشي نظام وي. ملیشي نظام دا دی چې ائتلاف یې کړی دی دغه هر پوځي ځان ته خپل قومندان لري. د رئیس امر د خپل قومندان په مقابل کې نه قبلوي. قومندان چې څه ورته وایي هغه مني هغه کوي. یا داسې فوج غواړي داسې فوج مرکزي حکومت رامنځته کولی شي چې هغه واقعي فوج وي. او دا واقعي فوج د چا سره دی؟ تاسو وګورئ یو څوک چې چاته وایي ته به زما تضمین کوې آیا دغه ضمانت څوک دی؟ یو عادي سړي څه غواړي؟ که د داسې چا څه غواړي چې هغه دغونه قوت و طاقت ولري. نن ورځ په دوحه کې دا دوې خبرې ښکاره کول کېږي. یو د امریکایانو د وتلو د مهالویش خبره ده چې د شپږو میاشتو تر اتلو میاشتو پر دا خبره سره روانه ده. دویمه خبره دا روانه ده چې د امریکایانو دا غوښتنه ده د طالبانو څخه تاسو به دا تضمین راکوئ چې د افغانستان ځکه به د امریکا یا د بهرنیانو خلاف نه استعمالیږي. و دې نکتې ته په خپله فکر وکړي چې دا ضمانت څوک ته چا څه غواړي. همیشه دا قاعده ده موږ تاسو په دې وطن کې اوسېږو که د ځانو د سر حفاظت غواړو پولیس ته وایي ته زموږ د سر د مال محافظ یې. زموږ حفاظت په ته کوې ته ذمهدار یې ځکه ته پهردار یې.
نو دا چې په نن زمانه کې دا دی فوج موجود دی، نور واکمنان موجود دی، امریکایان چې وځي دغه تضمین چې د افغانستان خاوره به د امریکا خلاف نه کارول کیږي، دا تضمین د چا څخه غوښتل کیږي؟ دا د طالبان څخه غوښتل کیږي. نو چې د طالبان څخه تضمین غوښتل کیږي، لہذا امریکایان په خپل طالبان د قوت په شکل په رسمیت باندې پیژني. دا کدی اعتراف کوي که نه کوي، یو قوت دی بولي. او دغه تضمین د اصول چې کیږي د اروپایي ټولنه په ضمانت باندې کیږي. دا نن چې کومې خبرې روانې دي، اروپایي ټولنه ټول د دې تضمین کوي چې دغه صلح کول کیږي، او ضمانت د چا څخه غواړي؟ د طالبانو څخه غواړي. نو مرکزی حکومت پر یو واقعي فوج باندې موقوفه دی، او دغه فوج مثال یوازې چې لیدل کیږي هغه د طالبانو په صفوف کې دی. نو ځکه امریکایان دا تضمین چې غواړي د طالبانو څخه غواړي. دوامه خبره د صلح د تحقق لپاره دا ضروري ده، دا خبره ډیره ضروري ده چې یو د بل په وړاندې به د معافي غېږ خلاصوي. په افغانستان کې ډیر ظلمونه سوي دي، ډیر کسان وژل سوي دي، شهیدان رامنځته سوي دي. که چیرې د هر چا سره د انتقام فکر ورسره وي، صلح نشي راتللی. نو یو د بل په وړاندې باید د معافي غېږ خلاصه سي. ته وګوره د مکې مشرکان په بدر کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره وجنګېدل، په احد کې ورسره وجنګېدل، لیکن څه مهال چې د مکې مکرمې فتح راغلل، ټولو ته معافي وسول. هر څه قتلونه چې دوی کړي وه، هر څه جرایم چې کړي وه، ټولو ته معافي وکړله. نو د صلح د تحقق لپاره د کومو کسانو سره چې ظلم سوی دی، همدا په دنیا کې معافي وکړي، په آخرت کې الله پاک بیا سزا هغو کسانو ته ورکوي. که دا کسان معافي ورته ونه کړي، صلح بیا نشي راتللی، بېرته به بیا انتقام رامنځته کېږي. او درېیمه خبره دا ده د صلح د تحقق لپاره، د افغانستان یو خاص فریق نه دی، د افغانستان په یو خاص سیمې پورې اړه نه لري، یو خاص قوم نه دی. افغانستان د ټولو افغانانو دی. هغه وخت صلح کېدلی سي چې داسې حکومت را مابین ته سي چې افغان شموله وي. د افغانستان هیڅ قبیله، هیڅ سیمه دا احساس ونه کړي چې موږ په حکومت کې ځای نه لرو. د افغانستان ټول خلک باید په حکومت کې ځای ولري، ځکه که افغان شموله حکومت نه وي، دا صلح نشي راتللی. ځکه یو څوک چې یو څوک د خپل حق محرومه کوي، هغه به د خپل حق د تلاش لپاره خامخا څه اقدام کوي. نو هغه وخت صلح راتللی سي چې افغان شموله حکومت نه وي. لیکن و د یو سیمې د یو قوم نمایندګان یوازې دغه نه دي، دا زاړه کسان چې څوک د یوه قوم څخه استازیتوب کوي. په هر قوم کې هوښیاران خلک سه، په هر قوم کې مسلح انسانان سه، باید نوي انسانان یې را مابین ته سي. ځکه دې زړو کسانو خپل حیثیت د لاسه ورکړی دی، نه د قوم دپاره خدمت کړی دی، نه د سیمې دپاره خدمت کړی دی، تنه او تنه د خپل ځان دپاره خدمتونه کړي دي. خو په هر قوم کې پوهان سه، په هر قوم کې هوښیاران سه، په هر قوم کې د وطن خواخوږي کسان سه. هغه ټول کسان باید په نوي حکومت کې پر کار باندې ولوېږي. لیکن هو کوم کسان چې کلونه کلونه په منصبونو کې چیر کړي دي، په قدرت کې چیر کړي دي، دا کسان هم باید حاشیه ته نسي. ته وګوره ابو سفیان د احد په غزا کې مشرتوب کوي د کفارو، لیکن چې مکه مکرمه فتح سول، نبی علیه الصلاة والسلام یو تشریفاتي اعزاز ابو سفیان ته ورکړ. من دخل دار ابي سفیان فهو آمن. وای که څوک د ابو سفیان کور ته ننوتی، دا په امن دی. دا ابو سفیان رضی ته تشریفاتي اعزاز ورکړ، یو مخه دی حاشیه ته نه کړ. نو صلح چې په افغانستان کې راتللی سي، حکومت باید افغان شموله وي، لیکن کوم کسان چې دور په حاکمیت کې چیر کړی دی، دا خو به خپله ځان ګوښه کوي، الله ته دې توبه وکړي، مال ورته ورسېدی. دا کسان یوازې امنیت ته اړتیا لري. نو چې دوی دا د صلح په کار کې څونه ونډه واخلي، الله پاک به کېدلی سي عددي مخکې جرایم ورته معاف کړي. خو بیا هم دوی ته تشریفاتي اعزاز باید ورکړل سي.
او بل شی د صلح د تحقق لپاره دا ضروري دی چې دعاګانې به ټول مسلمانان وکړي. صلح خود به خود نه سره تللی، دا د انسانانو زړونه چې دشمنانو سره دوستان سي، دا د الله په واک او په قدرت کې دي. الله جل وعلا شانه قرآن عظیم شان کې ذکر کړی دی انصار چې و دا دوی قبیله وي اوس او خزرج ترمنځ ډیر عداوتونه و، دشمنی تر مابین شوه، لیکن الله پاک د دې په زړونو کې داسې محبت پیدا کړ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. وای کچيري تا دا دمځکه پر مخ شعر څه دي دا ټول مصرف کړی وای، دا د دې په زړونو کې به تا محبت نه وای پیدا کړی. یعنی اوس خزرج په مابین کې مدعاوی دشمنی وي، نفرتونه کرکې وي، دا الله پاک د دې په زړونو کې دا محبت ورواچوي، په زړونو کې یو د بل احترام ورواچوي، کرک او نفرت د زړونو څخه ووتي. نو ټول مسلمانان باید دا دعا وکړي. په افغانستان کې ډېر بدۍ سوي دي، ډېر عداوتونه سوي دي، ډېرې کرکې وجود لري. دعا به کوو د الله څخه چې یا الله دا د افغانانو په زړونو کې چې یو د بل سره نفرت دی دا په محبت ور بدل کړه. مسلمانانو ته کوم کسانو باندې چې ظلم سوی دی هغوی ته زغم ورکړه، هغوی ته دا توفیق ورکړه چې بس هغه دشمنان ته معافي وکړي. مرتاسبینو چې چا ناحقه قتل کړی وي د مقتول وارثان ته څو کسان ورځي نانواچ ورته کوي، دا قاتل ته معافي کوي. نو همدغه ډول د افغانستان د امن په خاطر باندې چې دغه دربدري ورکه سي، دا بمبارونه ورک سي، وطن مو استقلال پیدا کی، آزاد سي، دا ضروري ده چې بس یو بل ته معافي سره وکړي. الله ته پرېږدي په آخرت کې الله د حق ور اخلي. او بل شی چې ډېر ضروري دی هغه دا دی چې داسې حکومت چې د اسلام په دایره کې دننه به هر څه انتظامات مخته ځي. ځکه که د اسلام قانون نه وي، د اسلام د دایرې څه شی وتلی وي، د افغانان نه قبلوي او نه قبول کړی دي. دا 40 کاله چې دا جنګونه روان دي همدغه نقطه اساسي راز دی چې په افغانستان کې کفري نظامونه نشي چلېدلی، په افغانستان کې داسې نظامونه نشي چلېدلی د اسلام سره په ټکر کوي. هغه وخت استقرار راتللی سي، هغه وخت صلح راتللی سي چې کوم حکومت چې راځي په واقعي شکل باید د اسلام په دایره کې دننه وي. او آخره خبره چې پر دې باندې خپله خبره پای ته رسوم، نبی علیه الصلاة والسلام وایي ان العبد ليتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وی مسلمان باندې کله یو خبره کوي دی هیڅ توجه دې خبرې ته نه کوي، دې خبرې ته هیڅ ارزش نه ورکوي، دی معمولی خبره بولي، لیکن هغه به دون وزنی خبره وي، دون قیمتي خبره به وي چې الله به د دسه پر راضي سي. ایو بنده به کله یو خبره کوي دی به داس فکر کوي دا معمولی خبره ده، هیڅ تاواني خبره نه ده، لیکن هغه به دون بد خبره وي، دون ناروا خبره وي، دون زیانمنه خبره وي چې الله به پر د باندې په قهر کیش. نو اوس دا د صلح اړوند کومې خبرې روانې دي، اصل مطلب دا دی کدا عمره دي که عام مسلمانان دي د دغه صلح په تړاو باندې هر مسلمان باید خپل خبرو ته متوجه شي، داسې خبره ونه کړي چې هغه د دې صلح په زیان تمامې شي. بې ځایه تحلیلونه باید ونه کړي چې بې اعتمادي رامنځته کړي. کوشش دا وکړي چې د اعتماد فضا رامابین شي، کوشش دا وکړي دا انتقام او غش طلبي دا له مابین څخه ولاړ شي. یا څوک به راشي، هر څوک چې وي، خو په کار دا ده چې په افغانستان کې امن راشي، مسلمانان ټول افغانان د ورورګلوۍ په شکل په دې وطن کې شپې او ورځې سبا کې د امن شپې او ورځې سبا کې. نن ورځ د مځکې پر مخ داسې ملک نشته چې 40 کاله چې بمباري پر کېږي، جنګونه چې پوښ کول کېږي. نو د دې کار خاتمه ته اړتیا شته. لہذا هر مسلمان باید که عمره دي هم کله ناکله دا ځینې مغرض عمره داسې شیطاني خبرې کوي چې هغه د صلح په تاوان باندې تمامې شي، بې ځایه شکوک و شبهات خلکو ته را پیدا کوي. دا باید ونه سي، هرې خبرې ته باید څوک وګوري، داسې خبره مسلمان وکړي چې الله ځینې راضي سي، داسې خبره ونه کړي چې الله پر ده باندې په قهر سي. صلح زموږ ستاسو د ټولو اړتیا ده، دا وطن زموږ ستاسو د ټولو وطن دی،
امن ته ټول اړتیا لرو. الله جل وعلا شانه دې وکړي چې په افغانستان کې صلح راسي. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدونا. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زموږ هیله او ارمان د سوله زموږ هیله او ارمان د سوله د رنځورو زړو درمان د سوله څه ده؟ د یو ښه ژوندون پیغام دی. سوله څه ده؟ د یو ښه ژوندون پیغام دی. ټوله امن او امان د سوله او پکښې نغښتي د خوښیو دي رازونه، پکښې نغښتي د خوښیو دي رازونه، د خواږه مضمون عنوان د سوله. الله تعالی دې نور افغان ولس ته له دې اوږدمهاله ستونزو څخه د یو شرعي نظام په واسطه سره نجات ورکړي. د محترم مولوي محمد عمر خطابي صاحب څخه یوه نړۍ مننه چې د حالات سره موافق یې خپل بیان له درنو ګډونوالو او درنو اوریدونکو سره شریک کړي. زورولي مغيارو ډېر افغان ستا هېواد یم ستا هېواد افغانستان ستا هېواد یم ستا هېواد افغانستان هر لویش مې د شهیدو بچو غور شوه هر لویش مې د شهیدو بچو غور شوه جوړ لوینو یغا ټول پر قبرستان ستا هېواد یم ستا هېواد افغانستان زورولي مغیارو ډېر افغان ستا هېواد یم ستا هېواد افغانستان ستا هېواد یم ستا هېواد افغانستان آبادی می آبادی دستا زړګی آبادی می آبادی دستا زړګی نور بسوی فورانی کی بیل جانا ستا هېواد یم ستا هېواد افغانستان ستا هېواد یم ستا هېواد افغانستان زورولي مغیارو ډېر افغان ستا هېواد یم ستا هېواد افغانستان ستا هېواد یم ستا هېواد افغانستان چا تر ما سرونه جار کړل چا زه جار کړم چا تر ما سرونه جار کړل چا زه جار کړم تر خپل ځان ای مجاهد ای غازي ځوان ستا هېواد یم ستا هېواد افغانستان زورولي مغیارو ډېر افغان ستا هېواد یم ستا هېواد افغانستان ستا هېواد یم ستا هېواد افغانستان